الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دا اللہ رب العزت لاکھ لاکھ فضل و احسان چې مونږ تاسو بیا یو ځل د جماعت اشاعت توحید و سنت دی سالانہ دینی مذہبی تربیاتی تنظیمی اجتماع کے بیا شریک کړو. اللہ رب العزت تے دا اجتماع زمون ستاسو شرکت ناستا دلتا وینا دا مشایخ و علماء بیانات او پاغی باندے دا عمل توفیق خپل دربار کی قبول و منظور کی. دا دی عظیم اجتماع پا وساطت خپل موضوع د دینی مدارس و کردار سده پدی بدا سے لن وقت کی یو سو خبر عرض کول غواړم. دی وقت کی دنیا مغرب یا د مغربنا متاثر خلق دا یو پراپیگنڈا کئی چی دینی مدارسو انسانیت لا قوم او ملک لا سور کړل بلکہ دا مدارس او علماء پا معاشرہ باندی او بوجھ دے. دا دے حوالے سرا یو سو خبرے مدارس دا مدارس متعلق گن شمیر عنوانات دا مدارس مختلف پہلوگانو باندے خبر کی دیشی. دا مدرسے آغاز سے دے ابتدائی کلنو شوا دا دے اہمیت و ضرورت سے دے مقام سے دے کردار سے دے خدماتی سے دی دا پا مختلف موضوعات و خبر کی دیشی. خو سر دس دا تمام ز پا دے وقت کے پریگدم و خپل موضوع لرازم. خو دا اہمیت او ضرورت حوالے سر بطور تمہید یو خبر کوم و مخکزم. مدرسہ س اہمیت لری س ضرورت لری دا دے حیثیت و مقام پدی دنیا کے او خاص کر یو اسلامی معاشرہ کے صدے مدرسہ و جماعت دا دا اسلامی معاشرے دل و دماغ دی. دا انسان وجود کے گن شمیر آزاشتا کچرت یو عضوہ معطل شی کار پریدی سترگ کار پریدی وق کار نکی لاس پد منزل لاړ شي
انسان بیام جم دیوی خو کلا چې د انسان دل دماغ متاثر شي خراب شي دماغ کار پریدي دماغ ختم شي یا هډ فیل شي بیا انسان دنیا کې ژوند نشي کولی دی بیا مری دتا ژوندی انسان نا مړ انسان ویل کیږي د دینی مدارسو او مساجدو په معاشره کې حیثیت د دغه دل او دماغ دی په دې معاشره کې مختلف شعبې کار کوي خو کو یوه شعبه معطله شي معاشره به بیام چلیږي خو کله چې په معاشره کې مسجد او مدرسه نه وه نو دا معاشره بیا زنده نه مرده معاشره ده خاص کر اسلامی معاشره کې مدرسه نشتا نو دا معاشره زنده معاشره نشي کېدی دا مرده معاشره ده او د دې مدارسو د انسانی زندګۍ بار په دنیا باندې او د دنیا په مختلفو شعبو باندې اثر دا دی چې نن د مدرسې نه د دعوت او تبلیغ والا چشمې د مدرسې د وجې نه دي جهاد د مدرسې د وجې نه زنده دی تالیف او تصنیف تحقیق او ریسرچ درس تدریس داسې کومه شعبه وي چې هغه په دې معاشره کې چلیږي او هغې له توانۍ او قوت مدرسه نه ورکوي بهرحال ماوې بطور تمهید دغه اهمیت نه مخکې زه د خپلې موضوع له راځم چې د مدرسې کردار څه دی او مدرسې د معاشرې له څه ورکړل ځکه ماوې اعتراض دا دی نن جدید دنیا سوشل میډیا الیکټرانک میډیا پرنٹ میډیا دا پراپیګنډه کوي چې دا مدرسې او دا اهل مدارس دا په معاشره باندې بوج دی دی انسانیت ته او معاشره او قوم ملک او ملت ته څه ورکړل ډېر مختلف عنوانات مختلف موضوعات مختلف خدمات کردار دی ډېر ګڼ خو د هغې نه په دې لنډ وخت کې د وقت احساس سره سره دا څلور پنځه زه ذکر کوم مدرسې څه ورکړل څه خدمت دی او د دې څه کردار دی د ټولو نه اول کردار یې دا دی چې دې مدرسې دې مولا قرآن سنت فقه د شریعت احکام 1400 سال تاریخ کې تر ننه پورې زنده اوساتل محفوظ اوساتل صرف محفوظ نه مکمل شکل کې محفوظ اوساتل دا د مولا کار دی دا د مدرسې کار دی دینا تقابل نور مذاهب سره عیسایت دنیا سره یهودیت دنیا سره کو هغه یهودیت او عیسایت دنیا دای پوپ پادریان او ربیانو د عیسی علیه السلام چې صرف والو تقریبا 300 کاله د عیسی علیه السلام د رفع نه بعد لا 300 کاله نه دي تیر شوي چې د عیسی علیه السلام هغه شریعت هغې ټول محرف نن دنیا کې د عیسی علیه السلام تعلیمات د عیسی علیه السلام سیرت او زندگی او هغه آسمانی کتاب انجیل نن عیسایت دنیا سره په اصل اوریجنل فارم او شکل کې نشتا د دې جواب نن د دنیا پادری پوپ پادری نشي ورکولی چې په یو انجیل باندې په یو بایبل باندې داسې لاس کیدي دا دعوو کی دا ثابته کی چې دا هغه انجیل دی کوم چې په عیسی علیه السلام نازل شوی دی دا دعوا نه کړې ده نه اوس کولی شي نه د قیامت سبا پورې کولی شي زما قرآن زما سنت زما د پیغمبر سیرت احکام شریعت محفوظ مکمل شکل کې کنن موجود دی دا د دې مولا او د دې مدرسې کردار دی او نن د حقایق دنیا ته که موږ لاړ شو نن د یو وکیل نه تپوس وکړه دا تپوس وکړه چې کم قانون او کم لا کم کتاب د قانون منسوخ شي یا د هغې پریکټس ختم شي هغه عملی طور ملک کې عدالت کې نه چلیږي
دا قانون او کتاب سره ستاسو څه معامله هغه وکیل به تاته ووایي هغه جج به تاته ووایي چې هغه کتاب له موږ لاسه نه بلکې هغه کتاب هغه قانون صرف د الماره زینت جوړي او نن راشه د اسلام قانون قرآن و سنت و شریعت و فقه د اسلام غا نظام چې د خلافت ختمېدو نه بعد عملی شکل کې پورا نن په دنیا کې او د دنیا په هیڅ ملک کې نه دی نافذ خو دې مولوي صاحب او دې مدرسې والا سره د دې ما چې عمل کې پوره نشته دی خو دې مولوي صاحب او دې مدرسې هغه محفوظ وساتي ورنه د دنیا قانون دغه و چې کله قابل عمل نی یا نافذ نی یا پریکټس نی نو هغه قانون او هغه کتاب له څوک ګوتې نه وړي زما دې ملنګ مولا دا بوره نشین مولا دې مدرسې سره د دې چې نن د اسلام دا مکمل نظام مکمل طور نفاذ دنیا کې چرتم نشته دی خو مولوي صاحب بیا هم هغه محفوظ وساته نن محفوظ ساتلی د الف نه یې پورې محصول قرآن د الحمد و الناس پورې د پیغمبر تمام سنت تمام سیرت احادیث د فقه کتابونه نن که اسلامی قضا نشتا خو زما په فقه کې د قضا احکام محفوظ نن که حدود نشتا نن که قصاص نشتا د قصاص او د حدودو جزیات نن د مولوی سے محفوظ کړي دي دا ماوی اول خدمت دویم خدمت دویم کردار نن مدرسه مذهبی سروسز د قوم او د ملک ته مهیا کوي لګیا دی مذهبي سروسز خو پیژنئ که نه د جدیدو خلکو اعتراض دی د هغې په ژبه کې خبره وکړو مذهبي سروسز څه دي هغه نن امامت خطابت اذان نکاح د طلاق مسائل د خلکو د تجارت او د معیشت مسائل دا لګیا دی مولوی صاحب د دې خلکو ضرورت پوره کوي او 1400 کاله پوره که او داسې پوره که چې که چا وله تنخواه ورکړه که ورنکړه روټۍ ورکړه که ورنکړه تنخواه ورته د میاشتې په یکم تاریخ میلاوې ده او که د میاشتې په آخر کې میلاوې ده پوره میلاوې ده نیمګړې میلاوې ده دې مولوي صاحب چرم واک آوټ ونه که دې مولا چرتم بوک اړتال ونه که دې مولوي صاحب چرته ونه وی چې نن زه جمعه نه پړاوم ځکه تاسو ماله تنخواه نه ده راکړې زه نکاح نه پړاوم زه جنازه نه پړاوم ځکه ما ته پوره تنخواه ده نه میراو شوې نن عصري ادارې وګورئ نن دغه عصري ادارو پروفیسران استادان ټیچران په میاشتو میاشتو کالج یونیورسټي سکول بند دی ولې بند دی استادانو سټرایک کړی د پروفیسرانو هړتال دی ولې مونږ ته مراعات نه میلاویږي مونږ ته تنخواه پوره نه میلاویږي تر هغه وخته پورې به اسکول کالج یونیورسټي تعلیمي اداره بند دی څو پورې چې زموږ مطالبات نه پوره شوی خو د پاکستان تاریخ به ووایم نن 78 سال کې یو ورځ دا د دې ملک باسیان نشي ښودی چې یاره دې جمعې په ورځ خو ملکي جمعه نه ده شوې یا په دې پلانکې جمعه باندې پلانکی کلی کې مولوي صاحب جمعه د دې وجې نه ده پړاو کړی چې هغه بوک هړتال کړي یا هغه سټرایک کړي یا هغه دا مطالبه کړي چې تنخواه راله زیاته کې هله به جمعه پړاو ما دا مذهبي سروسز نن دا مولوي صاحب او دا مدرسه تقریبا مفت ادا کوي لګیا دی او د دې ملک یو لوی سړی قدرت المشهور لیکونکی قدرت الله شهاب نامه کې یو ځای لیکي عجیبه خبره یې کړې ده توجه سره یې وړئ هغه یو عام سړی دی خو د دې مولوي صاحب او د دې مدرسې دا خدمت یې ستایلی دی او وایي مسلمان قوم با دا مفتی محدث مفسر او عالم د احسان څه بدله ورکي د مسلم قوم خو داغه مؤذن او امام بدلم ورنه کړی شوه چې هغه په سخته هواګانو کې په ګرمۍ کې په یخنۍ کې حالات چې څنګه دي برفباري روانه ده یا په ملک کې ظلم او ستم دی سامراج
او استعمار په مل مسلط ته اذان ته پریدیم نه خو دې مؤذن او مولوي صاحب د الله او د الله د رسول او د دې قوم رشته چرته کټ کېدو ته نه ده پرېښې د ظلم ستم په حالاتو کې باران دی جړی ده او برنه وورې وریږي یخني ده ګرمي ده او جماعت د کور نه په میلونو باندې لرې دی دا مولوي صاحب مؤذن سار وختي په پېشمني کې روان دی او د جماعت د هغه منبر او محراب نه او منارو نه د الله او د الله د رسول آواز پورته کړی د دې قوم غوږونو ته رسولی داسې سروس داسې خدمت بیلوسا دا دې مونږ ته څوک وښیي کوم چې مدرسې ادا که او کوم چې مولوي صاحب ادا که او د دې خدمت هم دا قوم سله نشي ورکولی د دې بدله نشي ورکولی هغه مؤذن او امام له نشي ورکولی نو نور د دین ذمہدارانو اهمو خلکو له به څه ورکي دویم ماوی کردار یې دا دی چې دې مولوي صاحب دې مدرسې مذهبي سروسز مهیا کړل او د شپې دروازې حالات څنګه دي مهیا کړي چرته دا قوم پرېښې نه دی چرته د خپلې ډیوټۍ ذمہدارۍ نه په شا شوی نه دی دا د مدرسې او د مولا خدمت دي دریم خدمت او کردار د دې مدارسو دا دی چې نن لټریسي ریټ شرع خواندګي چې ورته ویل کېږي د هغې په بړاولو کې د تعلیم په فروغ کې مدرسه او مولا کردار ادا کوي لګیا دی تاسو ته به پته یا نه پاکستان کې د تعلیم شرح 60% ده 60% مطلب دا چې پاکستان کې लिखने पढ़ने वाला कस यव सड़े सोनदी तादाद सदे 60% यानी पसलो के शपेत खुदा शपेत कसान पसलो के MA BS MS MPhil PhD वाला नहीं आ गई तासुआ में हैरानश आदाद और शुमार 60% दे खुदेना मुराद सिर्फ प्राइमरी लेवल पाकिस्तान के ख्वानदा चाहते वیلی کیږي چې 60% ته رسیدلې ده ख्वानदा هغه ده چې یو اسانه غونته جمله د اردو یا د پښتو وغیرہ هغه د لیکلی شي او د لوستلی شي دا پاکستان کې ख्वानदा ده او دا 60% دا شرع خواندگی د پاکستان کې زموږ د ملک د ټولو نه لوی بچت سالانه اغا پا دفاع لگی دویم نمبر بچت پا تعلیم باندے لگی دا ملک لوی رقم تعلیم دا پارا مختص دے خود ملک دا تعلیم و دا خواندگی حالات دادی چه 60% دے غم صرف دا پرائمری لیول خوراشا زمان مدرسہ ہوگا مولی سے بگورا دا شرع خواندگی کے اضافی سبب دا زمان مدرسہ و زمان مولا دے او سمر دے دومره دی چې نن زما د یو مدرسې نه یو عالم فارغیږي فاضل جوړیږي او دور حدیث کوي نو د دې ملک قانون HSC دا سند د دې فاضل د دور حدیث د MA اسلامیات او عربي برابر ګڼلی دی مدرسه تعلیم ورکوي ستا شرع خواندي د پرایمری لیول دا د مدرسې شرع خواندي د MA عربي او د اسلامیات برابر تا منلی مدارس څه کوي نن لګیا دي د تعلیم فروغ کوي نن لګیا دي شرع خواندګۍ کې د ملک اضافه کوي لګیا دي او د مدرسې دا تعلیم دا خواندګي داسې عامه کړه چې نن هغه پاسمانده علاقې د غرونو سرونه هغه باندې چې د حکومت په 78 سال کې تر نن پورې پاغه علاقو کې باندو کې پاغه د غرب په سوکه کې پرایمری مکتب کتری نشتا خو زما مولوی صاحب د غر سر ته رسیدلی دی اپنی مدد آپ یا مکتب او یا جماعت کې ناسته او د دغه باندې او د کلی وطن ماشومانو ته لګیا دی قرآن خی د دین تعلیم ورک ته چې کوم ځای ته نه رسېدلی زما مولوي صاحب لګیا دی تعلیم دپاره هلته رسېدلی دی
اغم ماوے اپنی مدد آپ د دې عوامو په تعاون څوک وله تنخوا ورکوي چانده ورکوي نه ورکوي خدای لګیا دی قاعده پړاوئ ناظره پړاوئ او د دې ملک او د دې قوم بچو ته تعلیم ورکوي چې هغه تعلیم نه د حکومت د وجې نه هغه محروم دي حکومت لا نه دی رسېدلی او داسې حالاتو کې چې دې وخت تعلیم بزنس جوړ شوی دی تجارت دی کاروبار دی په دې ملک کې ډیګریانې په قیمت باندې خرڅېږي په دې ملک کې د ډیګري سودا کیږي لګیا ده او د غریب بچی تعلیمي ادارې ته جوخ نشي ورتلی فیسونه ادا کولی شي په داسې حالاتو کې چې نن تعلیم بزنس دی تجارت دی زما مدرسې دا تعلیم د غریب او د مالدار د امتیاز نه هټ کر مفت تعلیم ورک مفت تعلیم ورکوي لګیا مفت ورکوي تعلیم د ورکړې راکړې شی دی تعلیم د خرڅولو شی نه دی داسې دور چې نن علم او تعلیم خریداری کیږي خرڅیږي دی ملا صاحب د مدرسې مفت تعلیم ورک او د غریب بچو له ورک دا د مدرسې کردار سلورم کردار او خدمت د مدرسې او د دې مولوي صاحب هغه دا دی چې د مدرسې او مولوي صاحب د ریاست کردار ادا کړ ریاست کردار سی معاصر مفسرینو قرآن پاک کې مختلف آیاتونو د لاندې لیکلي وخت نشته په هغې زه تفصیل وکم خبره راغونډوم خو د ریاست او د سټیټ ذمه داري دا ده چې عوامو له به تعلیم ورکوي صحت به ورکوي د دې عوامو د سر د چت غم به کوي رهایش انتظام به کوي چینی د دې د خوراک سکاک جامې کپڑے انتظام به کوي چې کله نی دا د ریاست ذمه داري وه خو لیکن هغه د ریاست ذمه داري نن مدرسه او مولوي صاحب اپنی مدد آپ او د دې عوامو په چاندې شکرانی پوره کوي نن مدرسه کې بچے داخل شو رهایش مدرسه ورکوي چت والا مدرسې مهیا که هاسټل والا مدرسې ورکه د هاسټل فیس نشته دارنګ تعلیم والا مدرسه ورکوي د صحت انتظام که څه ناڅه د خپل وس مطابق د ماشوم علاج مدرسه کوي چرته وسوي جامه کپڑا مدرسه ورکوي دو درې ټیمه د خوراک انتظام مدرسه کوي دا د ریاست ذمه داري دا د سټیټ ذمه داري ده نن مدرسه د سټیټ او د ریاست ذمه داري پوره کوي دا د مدرسې کردار نن هغه عصري تعلیمي ادارو ته ورشه ما وی تعلیم مفت نه دی باری فیسونه دي هاسټل کی فیس دی ټیوشن فیس دی قدم چې علی فیس دی ډیګري چې رالی فیس دی هر څه په فیس باندې خو نن د ریاست هغه ذمه داري ما مدرسه ادا کوي او اخري پنځم په دې بېبس کو چې پنج پیر پوره شي هغه دا د مدرسې ټول عمر د مولوي صاحب ټول عمر د حریت سبق خو د آزادې فکر یې ورکړ او د مدرسې د مولوي صاحب د الله په دې ځمکه د ملک باندې د اغیار د استعمار او د سامراجیت قبضه اچرې نه منلې ده او نه پرېښې دا فکر د مدرسې ورکړ تاریخ گواه دی برطانیه راله سپر پاورو په دې ځای باندې بر صغیر باندې قبضه واچوله 90-100 سال دلته پاتې شوه خو د اولې ورځې نه دا بورا نشین دا مدرسې والا مولوي صاحب دا ملنګ په تش لاس د هغه په خلاف سراپا احتجاج او تر هغه پورې مولوي صاحب په ارام نه کېناست څو پورې چې انګریز د دې ملک نه ونویست یوه صدۍ کې یوه صدي تقریبا 3 سپر پاور لا شکست چې ورکه دا مدرسې ورکه دا مولا ورکه برطانیه راله سپر پاورو دونه لوی سپر پاور چې د هغه باره کې دا مشهوره وه چې د برطانیې په حکومت کې نور غروب نه کوي ځکه چې یو ځای پروزي بل ځای راخیږي دونه لوی سلطنت او حکومت هغه سپر پاور
هغه برطانیه ایله شکست مولا ورکه او د عوامو په تعاون او عوامو له شعور ورکولو سره ورکه. هغه انګریز چې په ډېر لوی اراده او مقصد باندې بری صغیر ته راغلی و، خو لیکن هغه خپل مقصد کې کامیابی ته پرېنښو. دا صرف مولا و، دا صرف مدرسه وه. د مدرسې او د مولا نه علاوه بل چا د خلاف آواز نشو پورته کولی. مولوي صاحب چې میدان ته راووت، هر چا کې دا جرأت او شجاعت پیدا کړ. او هغه د دیوبند مرد درویش شیخ الهند او د هغه شاګردان او امام انقلاب مولانا عبیدالله سیندي او بیا د هغې شاګردان لکه زمونږ شیخ القرآن رحمه الله، هغه د انګریز خلاف میدان عمل ته راووتل. نن هم انګریز په برطانیه امریکا کې په شیخ الهند او سیندي باندې تحقیق او ریسرچ کوي چې دا څنګه عجیبه مولا و. یو مولا، خو لیکن مونږ انګریز خپل مقصد ته پرېږدو. نن هم د هغه باندې ریسرچ او تحقیق کیږي. مای حریت دې مدرسې وښوده، برطانیې غوندې سپر پاور له شکست دې مولا او مدرسې ورکه. دې نه بعد روس راغی، هغه سفید ریچ چې ورته ویل کېږي، هغه یلغار وکړو، افغانستان باندې راغی. افغانستان نه مخکې پاکستان هدف و. د هغه خلاف هم چې میدان عمل ته راوتی دی، د دې مدرسې درویش او مولا او طالب راوتی دی او شکست ورکه. داسې شکست ورکه چې د هغه شکست تلافي تر اوسه پورې روس نه ده کړی شوی. او هغه آزاد ریاستونه وجود ته رالل، روس ټوکړی ټوکړی شي. دریم امریکا راله، هم لوی سپر پاور د دې دور او په ډېر لوی زور شور سره راله. یوازې نه بلکې 45 48 50 ممالکو اتحادیه او نیټو د ډېر لوی اسبابو سره، جدید ټکنالوژۍ سره، سوچ فکر او داوی چې د سمندر په گہرای کې، د غرونو په سمسو کې، ځمکه کې مونږ نه څوک پټ نشي پاتې کېدی. خو لیکن دې طالب مولا د هغه مقابله وکړه، په تش لاس یې وکړه. داسې شکست یې ورکه په ذلت سره د افغانستان نه اویس چې تر قیامته سبا پورې به سیاد ساتي. او دا د طالب او مولا د مدرسې طاقت و. دنیا نن د مولا او د طالب او د مدرسې طاقت ومنه. او دا لوی خبره، هغه امریکا، هغه فرعونیت ذهن والا چې د هغې په ځمکه قدم نه لګېده، دې مولا دې مدرسې داسې ځان ته راوغورځو، راوپرځو چې د مذاکراتو په ټیبل ورسره کېناست. دا فتح وه د مدرسې او د طالب. خو د دې درې واړو سپر طاقتونو مقصد سو، مقصد یې دا و چې مولا او مدرسه به د دې خطې نه ختمو، که ختم نه کړو بې اثره به کړو. دا د هغې ایجنډه وه. خو لیکن دغه ایجنډه کې هغې کامیاب نشو، بلکې دوی د مولا د دې ملک او وطن نه د ایستو په نیت په اراده راغلي وو. مولا عجیبه سخجانو، مولا عجیبه سخجان، مضبوط ایمان والاو. هغوی په دې نیت راغلي مولا به بې دخله کو، مولا دی د دې خطې او د دې سرزمین نه بې دخله. دا د مولا او د مدرسې کردار دی. دا د مدارسو دا طاقت، دا مدرسه، دا مولا انشاءالله د قیامت سبا پورې د دې سرزمین نه څوک نشي بې دخله کولی. دا مدرسه څوک نشي ختمولی. دا به انشاءالله او د قیامت سبا پورې وي. دا هغه ګورې انګریز ختم نه کړی شه، نن کاله انګریز لګیا دي د مدرسې او د مولا د ختمولو او بدنامولو کوشش کوي. مو ستاسو پلار نیکه ختم نه کړه، تاسو به یې ختم کړئ. خو یوه خبره ده، ادا ده چې دا طاقت به انشاءالله وي، مدارس وي، علما وي، د دې دا خدمات وي انشاءالله. خو ضرورت د دې دی چې یو د اهل مدارس علما کې وحدت وي، په دوی کې اتحاد او اتفاقی. هغې کمزوري کوي، نو په دې به کمزوري کوي چې زموږ وحدت ختم کړي. کمزوري کوي په دې به کمزوري کوي چې منځ کې اختلاف او افتراق پیدا کړي. دویم، هغې څه داسې کارونه شروع کړي دي چې په هغه طریقه نشوه، د استعمار او د سامراجیت او د قبضې په طریقه نشوه، نو هغې خپله پینتره بدله کړه. یو بې اتفاقي، وحدت ختمول. دویم، کله دا آواز چې
نصاب کې تبدیلی پکار دا مونږ د نصاب تبدیلی منو خو په خپل اختیار منو او په نصاب کې تبدیلی چې کله نه مدارس آباد دی وختن په وختن مونږ پکې کوو دغه ضرورت مونږ پیژنو دا اهل علم پیژني چې کم د وخت ضرورت ته زما دینی ضرورت ته کم نصاب کې داخلول غواړي او کم خارجول غواړي په دې زه پوهېږم په دې باندې هغه سړی نه پوهېږي چې د مدرسې په لار هم نه دی تېر شوی د نصاب تبدیلی کې مقصد څه دی مقصد دا دی چې تاسو عصري علوم په دې مدرسې کې داخل کې او هغې له فوقیت ورکې مقصد دا دی چې دا دینی نصاب ختم شي او د دې مدارسو نه هغه مدرسې کالجونه یونیورسټونه جوړ شي څنګه چې د نورو دنیا حالت دی او زر خرید مولا دایی د مزاج او طبیعت مطابق مولا ته پیدا شي چې هغه ذهني طور غلامی آزاد نه مونږ عصري علوم نه انکار نه کوو زمون په نصاب کې اوس نه دا دیوبند نه د شاه ولی الله نه د ملا نظام الدین د وخت نه د وخت د ضرورت مطابق او د دینی تقاضې مطابق هغه نصاب کې تبدیلی عصری علوم د ضرورت مطابقو ریاضی دا فلکیات دی جغرافیه دا د علما ناست دي تاسو ټول د دې نه خبر یې خو وایو دې باندې مونږ پوهېږو په دې کې بس تاسو مداخلت نه درېیمه خبره هغه دا ده نن په مدارسو کې بلی طریقې سره یې مداخلت کوي نن په مدرسو کې جدت پسند آزاد خیال مولا طالب پیدا کوي چې دا هغه فکر او دل او دماغ بدل ادا غامدیت نه متاثر کی ادا انکار حدیث په لار باندې ورواچي ځکه چې د غامدیت او د انکار حدیث په لارې سو پورې نی ورچولې دا مولا د قبضه کې نشي راوستي دا یو خطر ده د دې خطرې نه ځان ساته درېم دا ده چې دې مدارسو کې د وحدت ادیان او د مذهبي هماهنګو په لار باندې راننوتل غواړي دې دپاره چې یهودیت عیسایت هندومت وغیره وغیره دا ټول مذهبونه الله ته د رسول لار ده او دا ټول بس خودی خپل کار کوي اپنا چھوڑو نہیں اور دوسروں کا چھیڑو نہیں دے یو کوشش دے دا خطرات تی چنن ماوے مدرسے تا مخیطری دا علماء طلباء الحمدللہ دا اہل علم باشور خلق دے انشاءاللہ دا دشمن دغا مقاصد بم انشاءاللہ کامیابی تا نپریدو او د دې مدارسو حفاظت زمون فریضه ده دا مونږ ته زمون اکابرینو مشرانو دا امانت حواله کړی دی او څنګه چې هغوی لوږې تندې تکلیفونه جیلونه هر حالات برداشت کړل خو د مدرسې مقصد یې چرته متاثر نه کړ مدرسې متاثر نه کړه خو ما دا به هله کېږي چې د قرآن سنت زمون پابندي وي او د خپلو اکابرینو مشایخو د ښودلې شوې طریقې مطابق دا مدارس مونږ جاری ساری ساتو الله رب العزت دې عمل کولو توفیق راکړي اقول قولی هذا استغفر الله لي ولکم ولسائر المسلمین